الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په سلسله کې واقعات هجرت شروع وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه مدینه طرف روان شو او په دغه سفر کې چې کوم واقعات راغلي تیر شوي درس کې د هغې تذکره شوې وه. دغه مدینه والو ته پته لګېدلې وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مدینه منورې طرف ته را روان شوی دی. د مدینې خلک د ډېر زیات شوق د وجې نه د استقبال لپاره به د مدینې منورې د آبادۍ نه بهر ته راوتل. 2 میله 3 میله بهر د استقبال لپاره به ودرېدل. سهار به دا خلک راووت او ته نور د تېزېدو پورې به ولاړو انتظار به یې کوو، بیا به واپس تلل. یو ورځ د مدینې منورې خلک د مدینې منورې نه بهر 3 میله فاصله باندې یو مقام دی، قبا ورته ویل کېږي. دا خلک راوتي په انتظار باندې یې کول نور تېز شو. دا خلکو تمه قطعي شوه چې شاید پیغمبر علیه الصلاة والسلام به نن نه رارسي. بس خلکو د واپسۍ اراده وکړه، واپس شروع شول. دا د ربیع الاول 8 تاریخ د نبوت 11 کال د پیر ورځ وه، د ستمبر 23 تاریخ 622 سنه عیسوي وه. یو یهودي هغه یو قلعې ته برخطره. د هغه ځای نه یې څه کسان بوتل، څه قافله، نو اواز وکړو یا بني قبیله هذا جدکم، ای د قبیلې بچو. قبیله چې دا د اوس او د خزرج دا د دنیا کې ده، نوم د هغې قبیله و. او دا اوس او خزرج چې و دا زیات په دې باندې مشهور. نو اواز وکړو ای د قبیلې بچو، ستاسو هغه عزتمند سړی هغه راورسېد. او چونکې نبي علیه الصلاة والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لباس سپین اغوستی او د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په هدیه په طور تحفه په طور کپړې ورکړې او سپینه جنډه د هغه اوچته وه. خلک ډېر زیات خوشحاله شو، بس چغې شروع کړې او راواپس شول. حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو ډېر زیاته خوشحالۍ اظهار وکړو او نبي علیه الصلاة والسلام د لیدلو په شوق باندې او ډېر زیات رامنډې وهلې، چغې وهلې، وی جاء رسول الله، جاء نبی الله. دا آواز کوو، د تکبیر آوازونه هغه اورېده کېدو. چونکې خلکو د نبي علیه السلام زیارت نه و کړی. نبی علیه السلام ګیره مبارکه ته کتوره وه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ مشر ښکارېدو په نظر کې. خلک به راتلل نو د حضرت ابوبکر سره ملاوېدل. چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر د وجه ستړی شوی و
نو هغه هم دا غوښتل چې نبي علیه الصلاة والسلام ته آرام میلاو شي. د خلکو خیال نه و چې پیغمبر دا دی، خو چې کله نور تېز شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل څادر هغه نبي علیه السلام یې د سوري دپاره اوچت ونیو. نو بیا خلکو ته پته ولګېده چې پیغمبر دا دی، دا خو خادم دی د نبي علیه السلام وسلام. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د نبی علیه السلام د قافلې د نظر رابطه په وخت کې د قبیله بني عمر ابن عوف چې کوم اوسېدونکي د قبا وو، هغو چغې شروع کړې، تکبیر الله اکبر اوازونه شروع کړل. نبی علیه السلام باندې اثرات د وحي وو، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. دا آیت مبارکه په دغه وخت کې نازل شوې. بیا نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې د خلکو سره د ملاقات نه پس زه د نبی علیه السلام سره شوم او نبی علیه السلام ښي طرف ته روان شو او بني عمر ابن عوف طرف ته تشریف ویوړو چې دا د قبا چې کوم خلک وو په هغو په قبیلو کې دا د ټولو اوچت خاندان د دوی مشر چې و کلثوم بن الحدم رضی الله تعالی عنه، نبی علیه الصلاة والسلام د هغه مېلمه شو. په قبا په میدان کې اولنی میزبان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت کلثوم بن الحدم رضی الله تعالی عنه. بس دا هغه قسمت کې و. دا صحابي د غزواتو نه مخکې وفات شوی دی، د دې وجې د ده نوم په غزواتو کې ډېر مشهور نه دی. دې خوا حضرت علي رضی الله تعالی عنه درې ورځې ایثار شوی د نبي علیه السلام چې کومه جوجو ذمهواري هغه ته حواله کړې وه، د خلکو هغه امانتونه خلکو ته واپس کول. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ډېر په تیزۍ سره هغه را روان قبا مقام کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. چونکې د ډېر تیز تګ د وجې نه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مسلسل سفر کړی، مسلسل نو په خپل باندې بدر ډېر زیات و. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د هغه درد په ځای باندې الله مبارک راکړو او فرمایله تر د مرګه پورې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دغه خپل باندې بیا درد نه دی راغلی. قبا کې نبی علیه السلام قیام 3 روایتونه دي، یا 4 ورځې، پیر، منګل، بود، جمعرات. د جمعې په بیا نبی علیه السلام د دې نه تشریف کړی. زم قول دا دی 14 ورځې نبی علیه السلام د دې ایثار شوی دی. یو قول پکې د 40 ورځو دی. بهرحال د جمعې په ورځ نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حکم باندې د دې نه روان شوی دی. د قبا په ځای کې نبی علیه السلام چې کله قیام فرمایلو د جومات اراده پیغمبر علیه السلام فرمایله، یو ځمکه هغه خوښه کړې شوه، دغه ځمکه چې د کلثوم بن الحدم رضی الله تعالی عنه او په دغه ځای کې خلکو به دا یو میدان باندې کې وو، خلکو خپلې کجورې پکې واچولې وې. په دغه ځای باندې د قبا د جومات بنیاد کېښودل شو. نبي علیه السلام په خپله په نفس نفیس د دغه جومات په جوړولو کې شرکت فرمایلی دی. مسجد قبا دا د مدینې کریم نه بهر ځای دی او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په کور کې اودس وکړي او بیا 2 رکعته هغه قبا کې وکړي دته د عمرې ثواب میلاوي. د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا اکثر به د هفتې په ورځ باندې سهار مونږ د مسجد نبوي فرمایو، بیا د هغه ځای نه کله پیاده کله په سوالۍ باندې صحابه کرام ورسره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم با مسجد قبا ته تشریف راوړو. 2 رکعته مونږ بیا هلته وکړو. نو که الله پاک مقدره کړه نو د سهار د لمانځه نه پس خلک پیاده مسجد قبا ته ځي. لوګانې هم تېر شي خلک، کوڅو کې هم د سیده لار شته، نو د پوره عمرې ثواب الله تبارک وتعالی ورکوي. مسجد قبا په هغه وخت کې وړوکی جوړ شوی، اوس عالیشان بلډینګ په هغه ځای باندې جوړ شوی. بیا نبی علیه السلام 4 ورځې یا 14 ورځې یا 40 ورځې پس د جمعې ورځ ده د الله تبارک وتعالی په حکم باندې نبی علیه السلام د قبا نه روان شو.
بعضې قبایلو نبي علیه السلام ته درخواست وکړو چې تاسو موږ له خدمت مغرا کوي. نبي علیه السلام دعا فرمایله، خدا به فرمایل زما دا اوښه چې دا د الله تبارک وتعالی د طرفه ماموره ده، ما به دې غوړندی نه نیولی، په خپله به ځي چې کوم ځای کې دا ودرېده زما قیامه په هغه ځای کې. البته خواهش د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دا و چې د عبدالمطلب کوم چې د نبي علیه السلام نیکه و د هغه ماماخیره به د په کې بنو نجار مشهوره قبیله وه. خواهش د نبي علیه السلام دا و چې زما قیام دې په هغه ځای کې وي. نبي علیه السلام چې کله د قبا نه روانېدو، بنو سالم یو وفد راغی او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې تاسو زموږ سره قیام وفرمایئ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دعا وفرمایله، ور روان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام سره اوښه باندې شاته ناست دی، هغې ته ردیف ویلی کېږي. زوال ټیم وشو، بنو سالم ته نبی علیه السلام ورسېد، چونکې د جمعې ورځ وه، د مانځه لپاره نبي علیه السلام تیاری وکړو او د جمعې خطبه پیغمبر علیه السلام فرمایله. اولنۍ خطبه دا په دغه ځای کې نبي علیه السلام فرمایلې ده. د جمعې لمونځ په هغه ځای کې ادا شو. اوس هغه ځای کې جومات مسجد جمعه ورته ویلی کېږي، که الله پاک یې مقرر کړه زیارت د خلکو دا خو ویل کېږي. دا د قبا نه لږ رامخکې مسجد جمعه په نوم باندې جومات دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هلته کې د جمعې لمونځ وفرمایو. بیا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د مانځه نه پس خپل اوښې د وخت او د صحابه کرامو د مدینې والو یو لوی جلوس ورسره و. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته هر قبیلې به وي چې تاسو موږ سره قیام وفرمایئ. نبي علیه السلام فرمایل زما دا اوښه چې دا د دې غوړندی ما پرېښودی دا په خپله ور روانه ده. الله تبارک وتعالی چې کوم ځای کې د دې حکم کړی هلته به دا ودرېږي، زما قیام به په هغه ځای کې وي. البته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به چې روان و نو خلکو زنانه چې هغه د کورونو چتونو ته ختلې وې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د زیارت لپاره، او دا چغې به خلکو وهلې: طلع القدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. دا چغې به وهلې. مختلفو قبیلو د قیام درخواست حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دعا فرمایله او ور روان و. فرمایه به زما دا اوښه چې ده دا مامور به ده د الله تبارک وتعالی طرف ماموره ده چې په کوم ځای کې دا ودرېده بس هغه ځای کې به زما قیام وي. اوښه ور روانه ده او بنو نجار محلې ته ورسېده. یو ځای کې ودرېده، کېناسته، بیا لاړه، پاڅېده، لږ ځای لاړه، بیا واپس لاړه، بیا کېناسته، بس خپل سر یې کېښود. نو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فورا راغی او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د اوښ کجاوی واغست. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ویل کجاوه چې د چای بس میلمه داغی. بیا د بنو نجار چې کوم د نبي علیه السلام نکاح نه کېده، د هغو ماشومانو چې نغوب آواز کو: نحن جواری من بني النجار یا حبذا محمد بن جاری. دا آوازونه به کول. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو دا خبرې ولې کوئ؟ وایي زموږ ستاسو سره محبت دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل او زما هم ستاسو سره زیات محبت دی. چا به دا آواز کو: جاء نبی الله، جاء رسول الله. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې کله کېناست، اوښه مبارکه کېناسته، سر یې په ځمکه باندې کېښود. ویې فرمایل نږدې کور ته چا دی؟ ابو ایوب انصاري فرمایي یا رسول الله دا دروازه ده او دا تاسو یې. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل لاړ شه زما لپاره د قیلولې انتظام وکړه. بل یو صحابي دی، هغه د نبي علیه السلام اوښه هغه بوتله. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور تشریف یووړ. د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور چې دوه چته. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته هغه عرض وکړو: یا رسول الله تاسو درېیم چت ته وخېږئ، ځکه دا مناسب نه ده چې تاسو په لاندې چت کې په لپاسه چت کې مونږ یو.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو فرمایل چې نه تاسو بیا تکلیف خلک ملاقات د زیرا جی نو تاسو تکلیف نه راغو تاسو په لاندې چې با زپاتې سم الله پاس تاسو بس هغه یا رسول الله تاسو حکم کوي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات خوشاله ځکه د ټول جهان سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غمه او دا کور والا ډیر زیات خوشاله د نبی علیہ السلام ډیر مستیا کو ډیر زیات خوشاله او دومره خیال به ساتو دومره خیال د مدینه منورې یخنی هغه سیوای سوچ عمره هغه بلار شي اول مکه بلار شي مکه ګرمه ده مدینه یخه ده نو د مکه هغه ګرمه چې وهلي چې د مدینه یخ وسکه کنه یو شپه تاریخ خلکو ماره او سینې خلاف یخ موسم یې نو د دوه طریقه دا و چې کله به نبی اسلام لپاره اخبارات سالم تیار حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به راغوس کو نبی علیہ السلام د هغه خپل څخه خوراک وکړو بیا د خوراک وکړو بیا به کتل چې د نبی علیہ السلام ګوتی مبارکه په دې پنیر کې مکم چلی گئی د تبرون لپاره به د هغه ځای خوراک یو ورځ د خوراک کې پیاز او وګا چول هغه کچوا نو نبی علیہ السلام خوراک ونه فرمایو دوه خوراک لري واپس کو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور والے چې مخکوش چې پیغمبر اسلام خوراک ورکړو تاسو وکړو نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه زما خواته فرشتي ډیر لازم او د اوږې د وجنه د پیاز د وجنه زما د خپل بدبوئی خېږي دا د هغو لپاره تکلیف وي د دې وجه ما دا خوراک مثلا دا ده څوک پیاز وخوري کچه وخوري کچه پیاز وخوري هغه د جومات ته نه راځي ځکه د هغه د خولې د بدبوئی د وجنه فرشتو د تکلیف وي دا مطلب نه چې ځان باندې جوړ شو باندې خلک د مانځه ونه چې کله پیاز مې خوړل دي نو خېل نو دوزي ځکه جومات ته راځم نو تاسو دا هم د سړي نو بیا خوراک کې پیاز کچه مه خوره که خورې نو بیا د مانځه وروسته خوره دا باندې نه شریږي البته په طب نبوي کې یوه طریقه شته ما ډېر مخکې دا کتاب کتلی وایي څوک چې د پیازو د خوراک نه مخکې کچه د مختلف جوړ شي کچه پیاز د خوراک نه مخکې دی د زړه د اخلاص درود شریف وایي بیا پیاز وخوري نو د خپل بدبوئی بنشي بهر حال نبی علیه السلام دا خوراک ونه کړو بیا باندې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې اهتمام به فرمایي دومره خیال به ساتو یو شپه د جېب شپه او څوک په پاسه چت کې دومره ډېر ځان احتیاط کوو خپل کور والو چې خپل بچو ته ووایي تاسو د سیټ د دیوال د نږدې سمري لاندې نبی صلی الله علیه وسلم تشریف فرمایي آرام وکړئ زموږ صحیح سیټ چې موږ بالکل په هغې له پاسه سمرو نو سیټ د دیوال ته ولاړو یو ورځ څنګه هغه وخت کې د اوبو داسې ترتیب خو به نه چې د منګی وکړو نو د شپې چې د دیوال خوا ته هغه منګی توی شوی دی نو اوبه را روانې شوې نو هغه د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه پوه شو چې دا خو یخې اوبه توی شوې اوس د اوبو د روکاولو څه ترتیب نشته وی دا اوبه په کتې چې په نبي علیه السلام باندې بلګي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته تکلیف وي فورا خپل ابراستن یا کمبل ټوکې راواخېسته هغه اوبو ته کېښوده هغه اوبه په هغې باندې روکاو کړئ ټوله شپه هغه داسې په یخ کې تېره کړه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سبا خبر شو چې تاسې دې ګاډۍ په یخ کې شپه تېره کړله هغه یا رسول الله بس موږ سره بل څه حل نه و موږ اوبه روکول لپاره څه نه و نو موږ خپله تولیه او خپله بړستن اوبو ته ونیوه چې دا اوبه به دا راګرځي چې تاسو ته تکلیف میلاو شي بیا نبی علیه الصلاة والسلام ابو رافع نو فرمایل 500 درهم ورکړه یو قوت دا دی او لاړ شو مکې مکرمې ته خاندان راولي مواړه راولي ام المؤمنین حضرت سوده رضی الله تعالی عنها او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله تعالی عنها اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ او ام ایمن رضی الله تعالی عنها دا راولي یو قول لري چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بچي عبد الله بن ابي بکر چې خپل خاندان راوستو د سره راغلی حضرت عائشه رضی الله عنها سره هم و حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې وا دا پاتې نشو ابو العاص سره پاتې شو او بیا ورستو د غزوې بدر نه پس هغه واپس راغلی د دې جدا واقع ان شاء الله دا کې تفصیل مخکې بیان شي یو خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کو کې ولې پاتې شوی دا یو سوال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
په دې مدینه کې ډېر خلک وو، ډېر پاک خلک وو، ډېر اوچت خلک وو، خانداني خلک وو، نور هر چا مینت کوو. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په دې کور کې ولې پاتې شوی دی؟ اهل سیر د هغې وجه ذکر کوي. یو خو دا چې د نبي اسلام د زړه میلان هم دا و چې د بنو نجار دا زما نکاح نه ده او زه هلته کې پاتې شم. خو د صحابو د ډېر محبت د وجې نه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د دې تصویر چاته نه ده کړې، نه یې په خپله باندې دا خبره کړې، بلکې نبي علیه السلام د اوښې او وړاندې پرېښودی و دا مامور ده د الله پاک د طرف نه چې په کوم ځای کې دا کېناسته زه به هلته کې پاتې کېږم. الله تبارک وتعالی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د زړه خواهش په دې طریقه پوره کړو چې دغه اوښه لاړه او په هغه ځای کې په هغه قبیلې په هغه محله کې کېناسته. یو وجه علما دا ذکر کوي. بله وجه د دې خاص وجه بله ده او شیخ زین الدین مراغي رحمه الله فرمایي که دا وویلی شي چې نبي علیه الصلاة والسلام د ابو ایوب انصاري په کور کې نه دی پاتې شوی، دا د نبي علیه السلام دپاره دا کور جوړ کړی شوی، نبي علیه السلام دپاره دا کور جوړ کړی شوی، خپل کور ته نبي علیه السلام تللی او د هغې واقع ده شاته د نبي علیه الصلاة والسلام د بعثت نه 200 کاله مخکې د یمن یو بادشاه تېر شوی دی. څنګه چې د ایران او د روم بادشاهانو به قیصر و کسرا وي، دغه شان د یمن بادشاهانو به توبا وي. توبا دا د بادشاه لخوا وکړو. نو په دغه توباو کې امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 444 کې دا واقعه ذکر کړې. توبای اوسط ورته ویل کېږي. خپل نام اسعد ابو کرب بن ملی کرب الیمانی. دا توبا یو پیرا ځان سره فوج راون کړل، علما ورسره هم دي، حکما ورسره هم دي، په چکر راوتلی لوی لښکر را روان مدینې منورې ته راورسېد. چې کله مدینې منورې ته راورسېد کم 400 علما له نسل سو خلک کې پاتې شو. بیا دغه علماو دې بادشاه ته درخواست وکړ چې مونږ دلته پاتې کېدل غواړو، تاسو موږ اجازت راکړئ چې مونږ په دې مدینه په دې یثرب کې پاتې شو. یثرب د دې خپل نوم دا یثرب د یو کس نوم اولنی کس لکه چې کوم بادشاه هغه نوم یثرب و، په هغه نو وجه باندې دا یثرب مشهور شوی. دې توبا ته تپوس وکړو چې تاسو دلته ولې پاتې کېږئ؟ دغه علماو دي چې موږ ته زموږ د انبیاو چې کوم صحایف میلاو شوي دي، کتابونه میلاو شوي دي، په هغې کې دا خبره ده چې دا ځمکه چې ده هغه علامات په دې ځمکه کې دي، آخري پیغمبر به دلته راځي، دلته یې پاتې کېږي، دا به د هغه د هجرت ځای. نو موږ دا غواړو چې موږ په دې ځای کې پاتې شو، که دغه پیغمبر راشي چې موږ ورسره ملګرتیا وکړو، موږ په ایمان نه وو. نو توبا بادشاه وایي ټیک ده، د دې حج او د پاره کې کور شو، په خپل څه پیسې ول ورکړي او څو ډېر په اعزاز سره پاتې کړ او د نبی علیه السلام د پاره یو کور وو او یو عالم یو خط ورکړ چې کچه د ستا په زمانه کې د پیغمبر راغی یا زما په زمانه کې راغی، بیا ډېره ښه خبره، بیا ورته ضرورت نشته. که زه نه وم ستا په زمانه کې دا پیغمبر راغی، دا خط به هغه ورکړي او که ستا په عمر کې دی رانغی، خپل خاندان کې به دا وصیت وچلی چې دا خط په هغو کې پاتې کېږي، دا به هغه آخري پیغمبر ته ورکولی کېږي. او په هغه خط کې دغه بادشاه توبه یو څو اشعار لیکلي: شهدت على احمد انه رسول من الله باري النسب فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمي. ودا خط با هغه د حواله کېږي. حضرت ابو ایوب انصاري چې دی دغه عالم په خاندان کې او بعض علما فرمایي چې نبی علیه السلام چونکې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې 2 میاشتې تېرې کړې چې کله بیا د نبي صلی الله علیه وسلم لپاره حجرات تیار شول، بیا نبي صلی الله علیه وسلم منتخب شو. دا درس دی. حضرت ابو ایوب انصاری او غلام ابو لیلا دا غلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خپل هغه غلام ته وی زموږ سره زموږ د نیکونو د وخت یو خط را روان دی، لاړ هغه خط راوړه نبي علیه السلام
ابو لیلا دا غنو چې کله هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو وی تا ابو لیلا او زما خطر راو تا ابو لیلا او زما خطر راو بس هغه رسول الله وایي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل تو باچ و دا ډېر نیک بادشاہ دا زموږ ورور دا هغه نو دویمه وجه دا ده چې نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري په کور کې پاتې شو د هغه کور نه د نبی اسلام د پات تیار شوی کور او هغه ختم په دې کور کې را روان د دې وجه نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري د ځان په کور کې پاتې شو د مدینه والا خوشحالي څومره خوشاله د مدینه خلکو چې څنګه واله هغه اثار مخکې بیان شول وجب طلع البدر علينا وجب الشكر علينا دا الفاظ دا له تنبل او چې به وایي یا د ابو نجار د ماشومان جنګو د اشعار تاسو بیان شو او د ډېرې خوشالۍ د هر چا په جواب باندې دا الفاظ جاري برای بن عازب رضی الله عنه یو روایت بخاری شریف نقل کړی دی فرمایي چې ما مدینی والا دومره خوشاله پسسیس نګری لري څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر راتګ باندې مدینی والا خوشاله دي او امام ابو داود رحمه الله د انس بن مالک رضی الله عنه نقل کوي چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه منوره ته تشریف راوړ نو حبشیان د ډېرې خوشالۍ د وجې نه نظامبازي وکړه دا د هغه زمانه چې کوم بادشاه ورغی لکه نن سبا چې بادشاه راشي و ته پریډ کوي سلامي ورته کوي نو بل دا یو اعزاز دی د هغه زمانې اعزاز دا چې خلکو باندې نظامبازي کوله تورې به ځل کولې نو حبشیانو د ډېرې خوشحالۍ نه نظامبازي وکړه او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه منورې ته تشریف راوړ بس د مدینه منورې ذره ذره پړقېده ذره ذره د مدینه هغه پړقېده خلک خوشاله لارې کوڅې خوشاله وي بس هر ځای بس خوشحالي وه او چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام دنیا تشریف یې وړ فرمایي چې نبي علیه السلام کله موږ دفن کړو زموږ په ځای کې تغییر راغی